هارون رشید باچا د دور یو واقعا کتابونو ذکر کړی دا. فرمای هارون رشید باچا په خپل دربار کې ناست دی. یو مداری راغی، دا مداری توپ چې کوي خندول کوي، داسې ناشناو نه کارونه کوي. هغه راغی او ټول خلک یې ځان ته متوجه کړه، وایي زه یو کرتب کوم. کرتب یو لوبه ده خیمه. خلک ورته متوجه شو. یو ستنې د ګنډلو ستنې په یو ځای کې وټوم بله په ځمکه کې، او لږ شان د فاصله کې اخوا لاړه، 2-3 قدمه اخوا، او نور ستنې ورسره په لاس کې وي. د ستنې په دې سوري کې به د هغه ځای نه هغه بله ستنه ورشته اخوا به یې اړوله په سوري کې دننه. یو ستنه یې ورویشته په سوري کې واوړېدله. خلکو داد ورکه، خوشحاله شو، لکه د غټ کمال یې وکړې. بل کس بیا یې ورویشته، بیا خلکو داد ورکه. د خلکو نه داد وصول کو، واه واه یې وکړه خلکو. د غونډو واه واه یې واغسته، داد یې وصول کو. باچا ته یې وکتل هارون رشید باچا دی. هارون رشید ډېر الله والا بنده و، ډېر دینداره. د ډېر واقعات مشهور دي. نو چې کله ده ته وکتل، ده ورته وایي بهی ستا دپاره 10 اشرفۍ، 10 اشرفۍ د سونې نه تا ته انعام دی، ورسره 10 چپړې به ته وال خورئ. غون خلک حیران شو چې صاحب ده خو ډېر مزېدار کرتب وکړو، ناشنا کار یې وکړو. په ستن کې د لرې نه مونږ پکې تار نه شو اچولی، ده پکې د لرې نه په ګزار باندې بله ستن تېره کړله. دا خو ډېر داد ورکول پکارو. وایي دا خو منو چې دا 10 اشرفۍ او 10 روپۍ چې کې مې ورکړې دا خو انعام شو، خو دا 10 چپړې ولې واخې، دا سزا ولې ده؟ هغه ورته وایي د ده د هنر قدر پکار دی، دی قدر دی دا اشرفۍ چې ورکوم. او دا وهل وام یې ځکه 10 چپړې ځکه وام چې دې ظالم هیله پیله په دې باندې وخت خراب کړي ځان له، دې په زده کولو باندې او دې په پریکټس باندې به ده ځان له څومره وخت خراب کړي، په دې به ځان له ده څومره وخت خراب کړي. وایي ده له دا اشرفۍ م ورکې او سره 10 چپړې مو له دې ووښې. محترم عرض مې دا کو چې نن زموږ مسلمان سره دې خبره احساس نشته چې زما دا وخت په دې فضول کار کې ولې تېرېږي. نوجوانان زیاتر په موبایل کې اخته دي، د سهار نه ماښام شي، د ماښام نه سحر شي. څوک په گیم کې مبتلا دي، او څوک په ویډیوګانو کتو کې، څوک په پبجي کې، او څوک په فری فایر کې لګیا دي. په الله قسم موږ وخت ځان له خراب کړ.